الله الرحمن الرحیم د پروګرام کیفی ټایم یو نوی او یو سپیشل اپیسوډ سره زم شیر علي خان کتونکو نن په ټوله دنیا کې د سپتمبر د میاشتې 14مه نیټه ده. نن موږ تاسو ته وایو چې د سپتمبر د میاشتې 14مه نیټه چې کوم په ټوله دنیا کې نننې تاریخ دی دا بالکل غلط دی. نن د اگست د میاشتې 4مه نیټه ده. او جی بالکل د اگست د میاشتې 4مه نیټه او دا موږ نه وایو، دا به تاسو ته نن زموږ په پروګرام کې چې کوم ګیسټ دی علي اکبر هغوی وایي. علي اکبر صرف دعوه نه کوي بلکې علي اکبر به تاسو ته ثابتوي چې نن د اګست د میاشتې 4مه نیټه څنګه ده. لږ شاید که موږ په تاریخ باندې نظر واچو نو څنګه چې د پیمایش چې کوم پیمانه ده هغه د انچز نه سټارټ ده، دغسې د وخت چې کوم پیمانه ده هغه د سکنډونو نه شروع ده او د طول پیمانه چې کوم ده هغه د رتۍ نه سټارټ ده. همدغسې نن موږ په وخت باندې خبره کوو، په تاریخ باندې خبره کوو، په سکنډونو باندې خبره کوو. نو راځئ چې ستاسو ملاقات وکړم چې نن دا دعوا په پروګرام کیفی ټایم کې موږ څنګه رښتیا ثابتوو، چونکې دا صرف دعوه نه ده، دا یو حقیقت دی، یو داسې حقیقت چې په لومړي ځل دی د کانسپټ ټي وي لخوا پرده لرې کیږي. دغه پرده کانسپټ ټي وي لرې کوي. بالکل جی په لومړي ځل په تاریخ کې په لومړي ځل نن زموږ په سټوډیو کې یو داسې میلمه دی چې هغوی به تاسو ته ثابتوي چې نن د سپتمبر 14مه نیټه نه د اګست 4مه نیټه ده. دغه نیټه څنګه ده؟ راځئ چې ستاسو ملاقات وکړم د خیبر پښتونخوا د شیرپاو کلي علي اکبر ماما سره. علي اکبر ماما السلام علیکم، تاسو ته په خپل شو کې ویلکم وایو. علي اکبر ما دا راته ووایه چې تاسو دعوه کوئ او تاسو نن دغه دعوه چې کوم دا د پروګرام کیفی ټایم په سیټ باندې چې کوم دی هغه په حقیقت کې ثابتوئ. تاسو وایئ چې نن د سپتمبر د میاشتې 14مه نیټه نه د اګست د میاشتې 4مه نیټه ده. دا یو لوی حقیقت دی، یو غټ خبر دی. په ټوله دنیا کې تاسو رامخته کېږئ او تاسو دا خبره کوئ چې نن د اګست د میاشتې 4مه نیټه ده. خواوشا 40 ورځې فرق دی. دا څنګه ثابتوئ تاسو؟ دا داسې ثابتېږي چې دا گردش ځمکې کوم شوی دی دا شوی دی په 3,15,59,328 سیکنډ کې شوی دی. جی انګریز ساینسدان لګي شوی دی، دا یې په 60 تقسیم کړي، منټونه دې جوړ کړي. جی منټونه دې جوړ شوي دي 5,25,988 منټونه دي، خو 48 سیکنډ دلته پاتې شو. بیا یې دغه منټونه راغستې ګنټې دې جوړې کړي، جی په 60 بیا تقسیم کړي. ګنټې دې بیا جوړې شوي دي 8,766 ګنټې، خو دلته 28 منټ پاتې شو دي. ټیک جی دا 8,766 ګنټې بیا راغستې دي، دا یې په 24 تقسیم کړي. ټیک جی نو ورځې دې جوړې شوي دي 365 دن، پکې 6 ګنټې پاتې شوي دي. ټیک جی یعنی په کال کې شپږ غنټې چې کوم دی دا لا په سر پرتی دي. شپږ ګنټې ورسره حساب شوي دي. ټیک جی دا 48 سیکنډ او 28 منټ پاتې دي. ها جی 365 دن یو قدم اوچتې ده، ټیک جی دویم هم اوچتې ده، دریم هم اوچتې ده. ټیک جی چې څلورم کال راغی دا چې ګنټې راغونډې کړې جی او دا فروری ته 29 دن کړه. ټیک جی نو دا 366 دن یعنی هر څلورم کال پس چې کوم د فروری میاشت راځي هغه د 28 په ځای باندې 29 وي، د 29 ورځې. ټیک دا هماغه تاسو چې د کوم ریمیننګ غنټو یا د بقایا غنټو خبره کوئ دا هغه غنټې ورسره جمع شوي دي. دا ورسره ګنټې جمع شوي. جی خو بیا په سر باندې 28 منټ او 48 سیکنډ په سر پراته دي. ټیک جی دا نه چړدې شوي. ټیک جی دې ته پکار دی لیپ سال، دې ته لیپ سال پکار دی، دا مو زی شي ګندې وخت کې. ټیک جی نو دې نه جوړېږي په 50 کال کې ورځ، په 50 کال کې د 48 منټ او 28 سکند نه یو ورځ جوړیږي. 28 منټ 48 سیکنډ نه 50 کال کې ټیک جی تاسو هم دا موږ سره اوسئ خپل اوریدونکو کتونکو ته وایو چې په 50 کال کې د 48 منټ او 28 سکند نه پورا یو ورځ چې کوم دا جوړیږي. څنګه تاسو ته علي اکبر صاحب ویل چې 4 کال پس چې کوم دی د فروری میاشت د 28 په ځای باندې 29 ته ځي، دغسې 48 منټه او 30 سکند نه په 50 کال کې 28 منټ 48 سیکنډ. همدغه شان د 28 منټ او 48 سکند نه په 50 کال کې یو ورځ جوړیږي. دغه یو ورځ چېرته دي؟ علي اکبر صاحب موږ سره په سټوډیو کې موجود دی، دوی به تاسو ته پخپله وایي. جی علي اکبر صاحب نو دا چې دې ورځ جوړه شي نو 50 کې چې فروری د 29 اله به دا ټیک شي. 50 سال باندې چې فروری د 29 کې دا به ټیک راشي.
ټیک جی موږ اوس په موجوده وخت کې په کال 2019 کې یو نو آیا تر اوسه پورې چې کوم دا 2000 کاله یا دونه ټیم تیر شو نو په دې کې د چا کوم ساينسدان خیال رانغی یا چې کوم دا رومن کلندر جوړ کو یا دا نور کلندران جوړ شول یا په دې کې بیا وخت په وخت باندې بدلون شو نو آیا د خلکو کې د چا هم دې خبرې ته سوچ نه راغلی خبره بده دی جی دا کلندر چې جوړ کړ دا ماشوم د نه جوړ کړي جی دا خره سړي جوړ کړي ټیک جی خو کې دې چې هغه د 50 سال تر رسیدلې نه ټیک جی 50 سال تر رسیدلې نور بیا په سهم غرض نه کړي خو 28 منټ 48 سکند موږ باقیدار یو وخت په هر کال کې 28 منټ 48 سکند موږ په هر کال کې دی په هر کال کې ولس انسانان د وخت قرضداري را روان دي 50 کال پس تدین یو ورځ جوړیږي نو چې په 50 کې پروي 29 شي او په 100 کې 30 دن شي ټیک جی نو نن به 4 اگست له خبر راشي چې 50 سال بعد دغه 28 منټ او 48 سکند نو ورځ جوړ شي نو 50 کال پس تاسو سوای چې فروری میاشت په یو کم ډیر شو شي جی پروي یو کم دي شي کا ټیک جی او دغه حساب سره موږ وګورو نو په 50 کال کې پورا یو ورځ موږ قرضداري پاتې کیږو دا کم چې 2000 او 19 کال تیر شوي دي دغه حساب کتاب چې موږ وجنګو نو دا غیر په فارموله باندې تاسو وایي چې نن 3 اگست دی جی دغه فارموله باندې 3 اگست دی او موږ قرضدار یو ټول 40 دن 9 غنټه 7 منټ 12 سکند ټیک جی دا موږ قرضدار یو خو د پاسم سګنټې داسې دي چې دا موږ قرضدار یو دا سلوي خو 2000 کال شوي ټیک جی او دا 9 غنټه 1 منټ او 2 سکند د 19 کال شو دا د 19 کال شو او دا سلوي ورځ کې دي دا د 2000 کال علي اکبر سے برست ورځ ساينس ترقی کوي په پاکستان کې موږ وګورو 13 ورځ 13 مودو کې د ساينس او ټیکنالوژي چې کوم وفاقي وزیر دی فواد چودري هغه هم د یو قمري کلندر اعلان کړو آیا هغه تاسو د علم نه مستفید کیږي یا تاسو چې نن کوم داوا کوي چې موږ د وخت سلوي ورځ او سګنټې د پاسه چې کوم د قرضداري یو بالکل قرضداري کې دي حساب وکړو دا خو حساب شي دی ټیک جی دغه جګړه خبره نشته کې باندې دوی د 13 ستمبر کې زه به 4 اگست کوم په کوم قانون دوی 13 ستمبر کې دا ټول طریقه کار چې کوم دی څنګه چې تاسو نن خبره کوي چې نن په دنیا کې 13 ستمبر دی او د وخت د فارمولې مطابق او د وخت د حساب کتاب مطابق چې کوم دی نن 4 اگست دی دغه که زمونږ هغه د تونګو ته چې چا اوس مونږ ټیون کړي او ته تاسو لیک دوباره وایي چې نن څنګه 4 اگست دی په ټوله دنیا چې کوم دغه د ستمبر 14 نیټه باندې او علي اکبر صاحب تاسو وایي چې نن 4 اگست دی نو دغه 4 اگست څنګه راځي که دا زمونږ کتونکو ته تاسو دوباره لګوایي دا 4 اگست په دې وجه راځي چې دوی په هر کال کې 28 منټ 48 سکند خوري دا نه حسابي وکړي د دې نه 50 کال کې ورځ جوړیږي چې په دغه حساب راځي نو 40 دن فرق شو 40 دن ته کټ کنن نه څه تاریخ راځي ټیک جی خود په خود په 4 اگست دی دا راته وایي علي اکبر صاحب په یو کال کې څومره سکندونه راځي په یو کال کې دي 3 کروڑ 15,59,328 سکند دي ټیک جی ها علي اکبر صاحب تاسو چې کوم حساب کتاب کوي دا د چا وراثت تاسو ته ملاو شوی یا دا کوم علم چې کوم دی دا الله پاک تاسو ته درکړي یا تاسو څوک استادان شته دي نه زما استاد شته او نه مې شاګرد شته ټیک جی ځکه دا ما د خدای ته سره کړی دی نو ما د مزاچر نه چاته څنګه وخیمه دا چا اوس ما نه راځي کما چا ذکر خو به دغه چا ذکر وی کړه کزما په استاد چته وی د بیا به دغه نور شاګردانو وی ټیک جی یوازې به نو دا قدرت به زما په دماغ کې خدای نه کېده ودی دا کتونکو یو ډېر غټ خبر د دې وخت سره یو ډېر غټ خبر یو ډېر مهم ډیولپمنٹ او دا ډیولپمنٹ دا غټ خبر چې کوم دی کانسپټ ټي وي تاسو ته بریک کوي یقینا د وخت سره په ټوله دنیا کې دا لومبه ځل یو لومبه خبر چې کوم دی کانسپټ ټي وي تاسو ته بریک کوي چې نن په دنیا کې 14 ستمبر دی خو نن چې د کانسپټ ټي وي کوم ایکسپرت راغوښته دی هغه دا خبره ثابتوي او د یقین سره وي او تاسو په سټوډیو کې د حساب کتاب تلاري چې کوم دی هغه تاسو ته دا خبره کوي چې نن د اگست میاشتې 4 نیټه ده دغه 4 نیټه څنګه ده تاسو په خپل پن خپل کیلکولیټر او کاغذ چې کوم دی ځان سره کوي په پروګرام کې وخت شوی د یو وړي شان دوي یو وړ شان دماغ د مینه پسې بیرته راشو نو دغه حساب کتاب به یو ځل بیا تاسو په مخ باندې تاسو مخامخ په دې سټوډیو کې نن د کانسپټ ټي وي په سټوډیو کې تاسو ته ثابتو نن په ټوله دنیا کې د ستمبر د میاشتې 14 نیټه ده خو زمونږ چې کوم ایکسپرت دی هغه وایي چې نه دغه غلط دی
چې ما کوم حساب کتاب کړی نن د اګست میاشتې 4مه نیټه ده دغه ټول هر څه د سره په پټو نورو رازونو پردو اوچتو د یو وړې شان د مینه پس موږ سره اوسئ. جی ویلکم بیک. یو ځل بیا تاسو ته پروګرام کے پی ټایم کې هرکلی وایو. د کے پی ټایم یو سپیشل اپیسوډ او نن په یو سپیشل اپیسوډ کې نن د ټولو نه یو غټ خبر چې کوم دی موږ په لومړي ځل باندې پرې کوو. خبر دی په دنیا کې نن 14 سپتمبر دی خو نن زموږ چې کوم د علم الاعداد ماهر دی هغه وایي چې نه نن 4 اګست دی. څنګه چې ما د بریک نه تاسو ته مخکې ویلي وو چې تاسو خپل کالکولیټر خپل پین خپل کاغذ چې کوم دی راواخلئ حساب کتاب باندې خبره کوو. نن خبره موږ په میدان کوو په هوا کې خبرې نه کوو. همدغه علي اکبر ماما یو کلندر تیار کړی دی. په پاکستان کې روژه عمر له متنازع ده. هر کال په پاکستان کې د روژې او د اختر په تاریخونو کې تضاد دي. د اختر درې ورځې مانځلې کېږي. د ملک په یو برخه کې یو ورځ اختر د ملک په دویمه برخه کې دویم ورځ اختر یو سرکاري اختر او اکثر له لیټ هغه په درېیم ورځ. خو نن د خیبر پښتونخوا د شیرپاو کلي علي اکبر ماما یو کلندر جوړ کړی دی. تاسو وکتل چې په 13 ورځو کې د ساينس او ټیکنالوژي چې کوم وفاقي وزیر دی فواد چودري وی چې ما یو قمري کلندر جوړ کړی دی. خو دا کلندر تر 21,000 پورې دی 2100 پورې دی په 4/11/2100 یعنی چې کوم 2100 کال دی هغه کې روزې چې کوم میاشت ده هغه جمعې ورځ ده. دغسې که موږ شروع کړو په 23/4/2020 کې به د روژې چې کوم لومړۍ ورځ ده هغه زیارت په 21 کې په 2020 کې د زیارت ورځ په 2021 کې د ګل ورځ په 2022 کې د جمعې ورځ. دا پورا کلندر چې کوم دی دوی جوړ کړی دی خو دوی د صرف او صرف اپروچ نشته دی. راځئ چې د دوی نه تپوس وکړو چې دوی دغه علم زده کړی چېرته دی او د دې استاد څوک دی دې علم ته وایي څه. علي اکبر ماما د دې علم نوم څه دی دا در سره شته که نه؟ صاحب د علم دې ته وایي علم تقویم. جی علم تقویم دې ته علم تقویم وایي. جی ها نو آیا دا تاسو د چا نه زده کړی دی چا سره ټریننګ کړی دی؟ دا خو د ډېر حساب کتاب موږ ته خو د تېرې هفتې ورځې نه معلومي. جی دا د قدرت یو خزانه ده چې ما لاره کړې ده. نور دې کې زما استاد نشته دی. ټیک جی دا د خپل دماغ یو خزانه چې بس خدای را بخلي ده او استاد دې کې زما نشته دی. تاسو په خپل کلندرو کې په خپل موبایل فون کې په خپل سمارټ فون کې کلندر ځان سره راواړوئ او هغې کې ګورئ. زمونږ د علي اکبر صاحب سره دغه خصوصي مرکه چې کوم دا روانه ده نوې انکشافات کیږي او یقینا دا انکشافات د میډیا په دنیا کې په لومړي ځل باندې کیږي. هغه څنګه نن تاسو ته علي اکبر صاحب زمونږ د کانسپټ ټلویزیون په سټوډیو کې دا خبره ثابتوي چې نن 14 سپتمبر نه بلکې نن 4 اګست دی. موږ د وخت 4 ورځې قرضدار یو بلکې 100 غنټې د پاسه دغه قرضداري موږ څنګه یو دغه حساب کتاب یو ځل بیا تاسو ته علي اکبر صاحب په خپله باندې کوي. جی علي اکبر صاحب د میاشتو نظام که موږ وګورو نو څه میاشتې د 21 دي 7 میاشتې تقریبا د 21 تاریخونو راځي. دغسې 4 میاشتې چې کوم دی هغه د 13 ورځو دي او یو میاشت چې کوم ده هغه د 30 ورځو راځي. ټیک ده جی. دا ولې دا تضاد ولې دی؟ څه د 30 ورځو څه د 21 ورځو څه د 13 ورځو؟ دا چې کله کال د ورځې جوړ شو 365 دن که ده جی جی نو دې 12 میاشتې مقرر کړي 12 میاشتې. جی نو 365 ورځې برابر دي دې د 7 میاشتې 31 وکړي 4 د 30 وکړي او یوې د 28 وکړه. جی خو په دې 28 کې اوس لوبه ده په دې کې باندې څوک نه پوهه. جی دا د 28 دا پرېښې ده د منټونو سکندونو ګنټو ته پرېښې ده. جی ګینې دا 7 میاشتې باید 2 میاشتې د 150 وکړی دا میاشتې باید 150 وکړی دا فروری دا هم کړه. ټیک خو دا د منټونو سکندونو ته پرېښې ده. نو دا په 4 کال باندې 366 کېږي په 50 کال باندې د 367 کېږي ده. ټیک جی په 50 کال باندې 367 کېږي. بل 50 سال کې چې څنګه دا فروری 29 شي نو په 100 سال کې به 30 دن کېږي. ټیک جی دا زمونږ یو دوست دی په فوج کې وو زما خیر صوبهدار ریټایر شوی هغه وایي چې موږ یو میجر وو چې هغه موږ ته خبره کړه چې په سن 2000 کې فروری 30 دي. ټیک جی خو یا خو بیا ما ته ونه شو چې دا ټیک وایي که غلطي ویلي. ټیک جی ما به ټیک ویلي خو یوازې 2000 خو نه دی که نه په هر 100 کې دا 30 دن ده. ټیک جی یوازې 2000 کې نه ده نو چې په 100 کې 30 دن شي او په 50 کې 29 دن شي او نور دا کلندر برقرار داسې
نو بالکل به نن 4 اگست ته خبر راشي. علي اکبر صاحب دا راته هم ووایه چې دغه وخت بیا په موسمونو باندې څه اثر پرېوځي. په عام توګه باندې موږ ګورو چې د جون میاشت چې کوم دا ډېره سخته ګرمي، نو آیا دا به ټول عمر د جون په میاشت کې ګرمي که نه دغه اثر به بیا په دې موسمونو باندې پرېوځي؟ ٹھیک دا انګریز په څلور دغه کې تقسیم کړی دی دا کال، څلور حصو کې. ٹھیک جی. فروری، مارچ، اپریل دا یې موسم بهار دی. ٹھیک جی. مئی، جون، جولائی دا یې ګرمي ده. ٹھیک جی. اگست، ستمبر، اکتوبر دا یې موسم خزان دی، موږ ته زمیندار خلک منې وی ووایي. ٹھیک جی. او نومبر، دسمبر، جنوري دا یخني ده. خیال راغی جی. ٹھیک جی. نو مئی، جون، جولائی، نو هغه جولائی هم پسې تېره شو ده، ټیک. اګست هم پسې تېر شو ټیک جی. او ګرمي هم هغسې ده. ٹھیک جی. نو بل ماښام زموږ جومات کې روټۍ خوړی کېدله، ٹھیک جی. خیراتي روټۍ چا راوړې وه. نو ګرمي وه، نو کسان ویلې ویل د علي اکبر دا خبره خو رښتیا کېږي. ٹھیک جی. چا ویل څنګه؟ ویل دا ګرمي خو هماغسې ده، ګرمي خو وتې ده. ما ورته ویل بهي دا د اګست میاشت دا به ګرمي خامخا به وي، اخره کې به دا یخېږي. ٹھیک جی. ستاسو خو ستمبر دی دا. نو زه ته وایم چې دا موسم کې په دې وجه فرق دی. په 2050 کې 2050 کې به د جون میاشت کې ګرمي که یخني به وي؟ دا اوس یو کار پای کې به فروری د 29 دن شي او دا وبخوړی شي 41 دن، 41 دن به وخوړی شي. ٹھیک جی. دا چې په دې اندازه روان دي دا حساب، جی. نو په 9125 کې به ٹھیک جی. 22 جون د خالي په ورځ وي. ٹھیک جی. دغه د خالي ورځ به کوم ځای راځي؟ دا به راځي د 9124 22 دسمبر له. ٹھیک جی. 182 घंटे 12 घंटे به دوی وخوري. ٹھیک جی. مطلب باندې ورسېدي نه آیا هغه ورځ کې به بیا موسم هم چینج وي؟ موسم مکمل د 22 دسمبر به 22 جون له راشي. ٹھیک جی. یعنی د دسمبر چې کومه کلکه یخني کمل پرېوځي هغه جون ته لاړ شي، 22 جون ته به هغه جون ته لاړه شي. هغه په دسمبر په میاشت کې به په خلکو خولې راماتي، جی. خلک به په کوک پسې، خلک به سیګانو پسې، خلک به په یخو شربتونو پسې زور کوي. او په جمعې کې په جون کې به خلک په اور پسې ګرځي. د جون په میاشت کې به خلکو په اور پسې ګرځي. جی. د کانسپټ ټي وي کتونکو ته مونږ یو ځل بیا وایو چې یو غټ انکشاف او د میډیا په دنیا کې په لومړي ځل یو تاریخي انکشاف کیږي. کم کال چې علي اکبر صاحب یاد کو، کم چې مونږ وایو چې په پاکستان کې په اوړي کې سخته، په جون په میاشت کې سخته ګرمي، داسې یو وخت هم را روان دی چې د جون په میاشت کې به سخته یخني او د دسمبر چې کوم د سخته یخنۍ میاشت دي هغې کې به سخته ګرمي. دغه انکشاف موږ نه کوو، دغه انکشاف کوي علي اکبر صاحب. او نن دغه انکشاف یوازې دا یو دعوه نه ده، یو انکشاف نه دی بلکې د ثبوتونو سره دی. دغه ثبوتونه تاسو ته یو ځل بیا موږ ښایو. دا چې کله دا 4 اگست باندې وو چې په دې طریقه تاریخ رواني، بالکل جمعې په جمعې، اوړی په اوړی، سپرلی په سپرلي او خزان په خزاني. دې کې بدلون نه راځي بیا. او چې نه دوی کې دانګې رادانګي، نو دې کې اوړی به جمعې کې رانوځي، جمعې په اوړي کې ننوځي. علي اکبر صاحب د دنیا چې کوم مدار دی دا په څومره سیکنډ کې کیږي؟ څه شی؟ دنیا چې کله تاویږي دا خپل موږ وایو چې 365 دن کې یو چکر برابري چې ګرمي شي یخني شي، د دې د سیکنډونو حساب څه دی؟ دا شوی 3,15,59,328 سیکنډ دی. دا ټیک جی. نو بیا د دغه نه دا میاشتې دا کلونه جوړ شوي دي. ټیک جی. ګنټې دا وخت یو غټ انکشاف تاسو د کانسپټ ټي وي لخوا ګورئ او هغه انکشاف علي اکبر صاحب کوي، څوک چې د فلکیاتو ماهر دی یا یو داسې علم ماهر دی چې هغه ته خپل هم پته نشته چې د علم نوم چې کوم دی هغه څه دی. دا راته ووایي چې چېرته په سرکاري سطح باندې هم تاسو دا خبرې کړي دي یا دا انکشافات کړي دي یا د حکومت لخوا تاسو ته څوک راغلي دي چې تاسو ټیک وایي یا دا تاسو چې کوم حساب کتاب لګوئ دا ټیک دی چا منلی دی که نه؟ نو بس پاته خو صرف تاسو دغه وکړو چې راشئ، نور غریب سړي ته څوک چېرته پیدا کړي چې راشه. غریب سره که رښتیا خبره کوي دا لرې کوي هسې ګند بداوي. ټیک جی. ما سراج علي صاحب ته انټرویو ورکړی وه، لا ډېر ورته راته لیونی ویل، دا لیونی دی وایي. ټیک جی. ډېر راته لیونی ویلي وو، او دا لیونی صحیح خیر دی، پته به ولګي. دا راته ووایي چې په موجوده وخت کې ستاسو څوک شاګردان شته یا په کور یا په کورنۍ کې داسې څوک بچي یا نوسي داسې خلک شته چې هغوی ته دا حساب کتاب منتقل کړی دی؟ نشي کولی، ډېرو وسو خو نشي. دا خپل زوی مې دی. ټیک. اوس یې وکړو ونه شو، صرف جنوري کې 2000 پورې پوهېږي. ټیک. 01 نه 2000 پورې پوهېږي، نور نه پوهېږي. که چېرې ستاسو دا علم نه په سرکاري توګه باندې فایده واخیستېدلی شو نو یقینا ډېره د ملک او د قام وسایل چې کوم دی بچ به شي، ځکه چې تاسو په حساب کتاب باندې لګیا یې، تاسو د موسمونو، تاسو د ورځو، تاسو د سیکنډونو حساب کتاب کوئ.
نو یقینا دې نه خو ډېره زیاته فایده رسېږي او بله ټولو نه غټه فایده دا چې کله د روژې او د اختر میاشتې په پاکستان کې نو دغه ډېر متنازع حساب کتاب رواني نو تاسو د هغې دپاره د مخکې نه یو کلنډر جوړ کړی دی دا کلنډر تاسو کتلی شئ او دا کلنډر دی د 2100 پورې یعنی 2019 روان دی دا د 21 پورې دی اتیا کاله دغسې ده جی د اتیاو کالو کلنډر تاسو جوړ کړی دی تاسو وایي چې اتیا کاله پس په 2100 کې به روژه په 4/11/2100 د جمعې په ورځ باندې راځي تر اوسه پورې چې تاسو کوم انکشافات کړي دي یقینا تاسو وایي چې دا کانسپټ ټي وي تاسو په لومړي ځل سټوډیو ته راوغوښتېدلی او انټرویو درنه واخیستېدله خو چې کوم تاسو سره په چم ګاونډ کې خلک دي د هغوی سره به ستاسو یو لوی ژوند تېر شوي ستاسو به ورسره وخت تېر شوی او ډېرې خبرې که نور اسم نه وي خو دا هر کال چې تاسو کوم د روژې د میاشتې انکشاف کوئ دا خو به رښتیا کېږي نو هغوی بیا څه وایي نو یو کار دی که ده ما دا تېر کال نه بل کال مې یاد کړی و چې روژه به د چهارشنبې په ورځ وي جی 16 د مۍ باندې به وي حکومت روژه نه کړې ده یو به مې هلکه ستا 16 د مۍ څه شو ده هلکه به ماښام بیا میاشتې ته ګورئ چې میاشتې ته اخر هغه روژه وخوړه که نه دې تېر کال کې به ته لکه اتوار روژه او 5 مۍ به وي ټیک جی بیا چا روژه ده په 6 مۍ باندې روژه کړه بیا دوی دا خنداګانې کولې ماښام میاشتې ته ګورئ چې ماښام میاشتې هم چې ته ولاړه مطلب څه دي اوس نو دا خیر روژه خو وخوړه نو موږ اخی کوو نور څه نشته د خدای حق روژه فرض ده موږ د لومړۍ روژه باندې کوجه یو د اختر ورځې بیا موږ روژه یو د اختر پر موږ روژه یو وایي چې ډېر روژې دي هلکه تا 3 روژه نیولې ده نو څنګه اختر نه کې اکبر صاحب یقینا دا یو غټ انکشاف دی او صرف انکشاف نه تاسو دا خبره د ثبوت سره کوئ دنیا کې دا ټیم بلا خلک تاسو ویني ګوري ډېر د حساب کتاب خلک ماهره وي هغوی ته تاسو چیلنج ورکوئ هغوی دا چیلنج ورکوم چې ما سره د کښېني حساب کتاب دې وکړي دا خپل حساب دې ټیک کړي بل زموږ دا روژه غرقه شو د روژه دې راله ټیک کړي ټیک کمیټې ده کمیټې کې هغه کسان ناست چې ټول ړانده دي ټیک ړانده دي هغوی ما خو که ته څوک ګواه لاړ وي وایي ما خونده دي هلکه ته به یې نه بل چا خو لیدلې ده که نه زموږ روژې غرقې شوې دا فیصله به وخت کوي ما د دغه کې ورکړي دي د زیارت ورځ ده 23 اپریل دی خود به خود په روژه ده یاده ده دوی به یې نیسي د جمعې په ورځ باندې دوی به د جمعې په ورځ نیسي دا پېژندګلوي در کوم چې دوی په جمعې په ورځ نیسي اکبر صاحب دا صرف تاسو د وخت حوالې سره دا خبرې کوئ که نه دا تاسو د پیمایش او د وزن حوالې سره هم دا خبرې کوئ دا سرکار دغه کال چې کوم دی هجري کال جی دا 354 دن دی جی 354 دن 354 دن 45 منټ دی ټیک جی نو دا 45 منټونه په 2 کاله کې ورځ جوړیږي ټیک جی نو 2 کال چې هغه به 356 دي بیا ټیک جی دا کې ما ورکړي دي لیکلي دي دا مهال ډیره زیاته مننه علي اکبر صاحب کتونکو دا زموږ د نن ورځې یو سپیشل پروګرام د کیفي یو سپیشل اپیسوډ چې کوم دی موږ تاسو مخې ته راوړو په دې کې علي اکبر صاحب چیلنج ورکوي پاکستان ته صرف نه جنوبي ایشیا ته نه ټول دنیا ته چې کوم دی دوی چیلنج ورکوي چې نن په ټوله دنیا کې د سپتمبر چې کوم 14مه نیټه دا بالکل غلطه ده نن د اګست میاشتې 4مه نیټه ده او که دا چېرې تاسو د دې ثابتول غواړئ نو دوی هر ټایم چې کوم دی حاضر دي د کانسپټ ټلویزیون پلیټ فارم چې کوم دی ستاسو دپاره حاضر دی تاسو راتللی شئ دوی سره مناظره هم کولی شئ خو دوی چې څه وایي دوی ټیک وایي دوی په حساب کتاب باندې لګیا دي که چېرې د دوی دغه چیلنج تاسو څوک هم قبلول غواړئ نو تاسو بالکل کانسپټ ټي وي سره هم رابطه کولی شئ هم په دې پروګرام کې دوی موږ بیا هم میلمه کولی شو دا د دې وخت یو ډېر زیات مهم او غټ انکشاف و کوم چې کانسپټ ټي وي تاسو ته راوړو په دغه چې کوم پټ رازونه دي په دې باندې به موږ په راتلونکي وخت کې هم پروګرامونه کوو کتونکو دا زموږ د نن ورځې پروګرام کیفي ټایمز په کوم کې چې موږ یو لوی انکشاف وکړو انکشاف نه د یو غټ خبر نه چې کوم دا تاریخ د میډیا په تاریخ کې په لومړي ځل پرده اوچته کړله او دا د علي اکبر صاحب یو چیلنج هم دی ټول پاکستان ته نه بلکې ټولې دنیا ته که څوک دا چیلنج قبلول غواړي نو د کنسپټ ټلویزیون پلیټ فارم چې کوم دی د هغوی دپاره هم حاضر دی کتونکو همدې سره د پروګرام کیفي ټایمز وخت چې کوم دی سر ته رسي راتلونکي هفته به بیا د یو چیلنجینګ پروګرام سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو هر چېرته چې روغ جوړ خوشحاله بریالي اوسئ شیر علي خان له ورکوي اجازت د الله په امان